الله علیه وسلم فرمایي چې انما الاعمال بالنیات، د اعمالو بنیاد په نیتونو باندې دی. نو هیڅ یو مونځ بغیر د نیت نه نه کېږي. کوم یو مونځ چې هم څوک کوي نو هغه بنده دپاره، هغه کس دپاره د هغه مونځ نیت کول دا فرض دی. لکه مثلا څوک د سحر مونځ کوي نو د سحر نیت به وکړي چې سحر 2 رکعته فرض، که سنت کوي سنتو نیت به کوي، که ماسپښین کوي فرض کوي فرضو نیت به کوي، که سنت کوي سنتو نیت به کوي. دغه شانتې مازدیګر ماښام ماسخوتن وغیره نیت ویلی کېږي د زړه د ارادې ته. زړه ارادې ته نیت نوم دی، د زړه د ارادې. یعنې په زړه کې چې څوک د کوم مونځ اراده وکړي بس دقې ته چې دی نیت ویلی کېږي. یعنې داسې نیت وکړي چې زه د فلاني وخت مونځ 4 رکعته فرض یا 4 رکعته سنت، داسې نیت وکړي بس د ده دپاره دغه کافي او شافي دی. او نیت په الفاظو سره ویل دا لازمي او ضروري نه دی. یو سړی داسې چې هغه شکمني شک کوي یاره چې زما دا مونځ دا نیت چې دی یا ما کړلی نه دی کړی، نو دې که خپل د شک د ختمولو دپاره، شک د لرې کولو دپاره د نیت الفاظ په ژبه سره ووایي نو دا درست دي، بدیت پکې نشته. لیکن دا په نیت الفاظ په ژبه سره ویل دا لازمي او ضروري نه دي. ټیک شوه. بیا کله چې نارینه، تاسو څومره مونږ دا نارینه ناسي، نو څوک چې امام پسې مونځ کوي نو د امام د اقتدا د مقتدي کېدو نیت دا به هم کوي، دا به کوي. لکه اوس کم امام پسې څوک مونځ کوي نو د هغه امام نوم به نه اخلي، وایي به چې دې امام پسې د مازدیګر یا ماسپښین یا مازدیګر ماښام وغیره کم یو مونځ چې کوي نو د امام پسې د امام اقتدا مقتدي کېدو نیت دا به کوي. او دغسې چې نیت چې دی دا په هرې ژبه کې کېږي. ټیک شوه. صرف په عربۍ کې لازمي نه دی. څوک چې کمې ژبه کې کوي، لکه مونږ پښتانه زمونږ ژبه د پښتو د مونږ په پښتو کې کوو، څوک په عربۍ کې کوي، څوک په فارسۍ کې کوي، اردو کې کوي. یعنې چې په کمې ژبه کې څوک نیت کوي نو کولی شي. ټیک شوه. دا خو د مونځ دپاره د نیت چې کوم مسایلو هغه ذکر شو. نو اوس د دې نه وروستو د مونځ دپاره اذان کول په وخت کې دننه دا سنت دی. مونځ دپاره اذان کول په وخت کې دننه دا سنت دی. او د وخت نه یو سیکنډ مخکې چې اذان شروع کو ابتدا یې وکړه چې الله صرف دومره وي، او دا د وخت نه مخکې بیا نور اذان یې په وخت کې دننه وکړو، دا اذان د دغه مونځ دپاره ونه شو. بیا به په دغه وخت کې دننه به دوباره دغه کس اذان دا به بیا وی ضرور، که ده ونه وي دا مونځ د بغیر د اذان نه وشو نو د بغیر د اذان نه بغیر سنت، د سنتو په وخت کې دننه اذان کول او دغه مونځ د بغیر د اذان نه وشو نو چا چې دغه اذان د وخت نه مخکې کړی دی بیا ګناهګار دی. نو د دې دپاره تاسو ټول دا درخواست کوم د اوس نه کله چې هم څوک بانګ وایي فیصله نو تاله دا پکار ده چې ټیم ته به ګوري. موازین دپاره دا خبرې لازمي او ضروري دي چې دې ټیم وپېژني په څه وخت باندې د مازدیګر مونځ ټیم داخلېږي، ماسپښین داخلېږي، ماسخوتن وغیره. بیا د مؤذن دپاره دا خبره هم ضروري ده چې دې اذان وی او د اذان الفاظ به دې درست کوي، ټیک کوي، به صحیح تلفظ سره د دې اذان الفاظ دا به وایي. لکه تاسو وګورئ بعض داسې کسان یې هغوی له د اذان الفاظ صحیح نه راځي او بس اذان یې شروع کړي، دومره غټې غلطیانې پکې کوي، دومره غټې غلطیانې چې هغې سره بعضې وخت سړی کفر ته چې دی رسېږي. نو اذان دا ټیک کول چې د دې الفاظ نه ډېر زیات راښکلي او نه ډېر زیات د دې الفاظ کمولي. ټیک شوه. بیا دغه شانتې د اذان دپاره اودس کول دا هم، او اذان دپاره به اودس دا به هم کېږي. یو سړی مستقل بغیر د اودس اذان کوي، مستقل روزانه بس دا یې خپله مشغله ګرځولي. لکه ځینې بعضې داسې کسان دي بس جومات ته راشي او د دې دپاره اذان وکړي یاره که بل څوک راغی جومات نه به مخکې شي،
بس بغیر اودس اذان وکړي بیا ځي بار اودسونو ته روزانه که داسې مشغلې نو داسې اذان کول ټیک نه دي اذان دپاره اودس کول دا مستحب دي چې دغه اذان په مستحب کې په اوداسه کې وکړی شي او که چېرې خدای نخواسته داسې به وقت ضرورت بغیر د اودسه هم اذان کولی شي خو خپله مشغله دا به یې نه ګرځي دغه شان چې کله اذان کوي اذان نو دی به قبلې طرف ته مخکې مؤذن او خپل دا د شهادت ګوتې دا به په غوږونو کې داسې کېدي ټیک شوه دا به کېدي او قبلې ته مخ کول دغه شان چې دی په غوږونو کې د شهادت ګوتې ایښودل دا مستحب دي او کله چې دی اذان کوي الفاظ یې ووایي بیا دی حی علی الصلاة ته ورسېږي نو حی علی الصلاة په الفاظو ویلو سره به دی ښي طرف ته داسې مخ وګرځي دا مستحب دي او حی علی الفلاح باندې به ګس طرف ته مخ وګرځي دا مستحب دي بیا دغه شانتې اذان به ختم کړي ټیک شوه بیا کله چې اذان کېږي نو د اذان جواب ورکول دا هم مستحب دي بعضو علما کرامو ورته واجب لیکلي دي هغه په دې صورت کې چې داسې ډېر جوماتونه او هر ځای کې اذان کېږي نو کوم چې اولنی اذان کېږي د خپلې د محلې د هغه اذان جواب ورکول دا واجب دي او بیا نورو د اذانونو جواب چې ورکوي نو دا مستحب دي نو او اذان په وخت کې خبرې کول دا ډېر لوی غټ ګناه دی ګورئ هر ځای کې چې کله اذانونه شروع شي خلک خبرې کوي که نه کوي تاسو په خپله پکې هم لګیا بس ګپ شپ لګوئ خو چېرته چې هم اذان کېږي د اذان جواب به ورکوئ د اذان جواب کې هم حق الفاظ دي کوم چې مؤذن وایي لیکن کله چې حی علی الصلاة او حی علی الفلاح ویل کېږي نو د دغه دواړو الفاظو په جواب کې به لا حول ولا قوة الا بالله دا به وایه ټیک شوه کله چې اذان ختم شي جواب د اذان جواب به ورکوئ کله چې اذان ختم شي نو د اذان نه وروسته بیا دا دعا ده چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دومره الفاظ دا د حدیث نه دومره ثابته ده او دا د بخاري شریف په حدیث کې دومره الفاظ راغلي دي بیا انک لا تخلف الميعاد دا بیا بل یو حدیث دی بیقهی کتاب دی هغې کې دا حدیث بیا دا انک لا تخلف الميعاد دا الفاظ په هغه کتاب کې دی نو دا د اذان نه پس دعا شوه ټیک شوه بیا دغه شانتې چې کله اذان کېږي نو د اذان الفاظ به ستاسو ته بیانېږي د اذان الفاظ اذان کې به دا الفاظ وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله کله دا خو د څلور وختونو له چې کوم اذان کېږي دا دی کله چې د سحر اذان کېږي نو د سحر په اذان کې د حي علی الفلاح نه بعد به بیا الصلاة خیر من النوم دا جمله به دوه پیرې ویل کېږي الصلاة دا زده کوئ الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم الصلاة
ټیک شوه. بیا کله چې اذان وشي نو د اذان نه وروستو بیا مونځ ودرېږي. څه کېږي؟ مونځ ودرېږي. بیا کله چې مونځ ودرېدل شروع شي نو په دغه وخت کې بیا اقامت کېږي. په اقامت کې هم دغه الفاظ وي کوم چې اذان کې ویل کېږي، لیکن د حي علی الفلاح نه وروستو دوه پیرې دا جمله ویل کېږي: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. دا جمله د حي علی الفلاح نه وروستو به دوه پیرې ویل کېږي. ټیک شوه؟ په اقامت کې ټیک شوه که نه؟ او اقامت کې چې کله اقامت شروع کېږي نو هغې هم دغه الفاظ دي چې کوم په اذان کې ویلی کېږي. خو حي علی الفلاح نه وروستو به قد قامت الصلاة به دوه پیرې ویلی کېږي. قد قامت الصلاة به دوه پیرې ویلی کېږي. په دې تاسو پوه شوئ که نه؟ انشاءالله دا خبرې لازمي او ضروري دي، دا یادول پکار دي.